دوستانو د خزو ختنه کول څه شی دی او په مصر کې د خزو ختنه څه د پاره کیږي؟ په اسلام کې د خزو د ختنې څه حکم دی؟ ولی دا یو جایز عمل دی او کنا یو ظلم دی؟ د دنیا په کومو ملکونو کې د جنکو ختنې کیږي؟ ولی کیږي؟ په انډیا کې خزو لپاره ختنې ولی کوي؟ نن به زمونږ د ویډیو دا موضوع وي چې نن به په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته د خزو د ختنو متعلق مکمل معلومات درکو. خو په ویډیو باندې تاسو نوی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ځان سره لایک لازمی کړئ ولې چې په دې چینل باندې به موږ تاسو ته دغه شان معلوماتي او اسلامي ویډیوګانې درکو. دوستانو د ټولو نه مخکې به په شرعي حکم باندې خبره وکړو. د فقها په دې خبره باندې اتفاق دی چې د ښځو ختنه کول کوم داسې واجبی حکم نه دی. البته په دې کار کې د فقها په سنت یا په واجبی طور باندې کول باندې اختلاف شته. بس دومره پورې ویلی شوي دي که د ښځو ختنه ونه کړي شي نو اس حرج نشته. د ابو داود شریف په یو روایت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو د ختنو کولو والا ښځې ته دا تاکید کړی و چې زیاته سرمن مه کټ کوه. یو حدیث علامه ابن عابدین رحمت الله علیه نقل کړی دی. په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمان چې د سړو ختنه کول مستحب دي او د ښځو ختنه کول باعث عزت دي. خو موږ خلک د ښځو ختنې نه کوو ولې چې زموږ دا رواج نه دی، ولې چې د دې ضرورت هم نشي ګڼلی. خو په عربو کې خاص کر په مصر کې د سونو کالو نه دا رواج را روان دی چې د ښځو ختنې پکې کولی شي. دوستانو تاسو ته چې د دې خبرې پته ولګي نو حیران بشئ چې په مصر کې په دهي علاقو کې د ښځو د نسواني ختنه نه کولو د لاسه هغوی ناپاکه تصور کیږي او د واده دپاره یې تیار هم نشي ګڼلی. په مصر کې دا رواج سال 2008 کې غیر قانوني ګڼلی شوی دی او که چېرې خلاف قانون یو ډاکټر دا کار وکړي هغه له به د 7 کالو پورې سزای قید ورکولی شي او که چېرې داسې څوک سړی هم د ښځې د ختنو کولو درخواست وکړي نو هغه له هم د 3 کالو پورې د قید سزا ورکولی شي چې د دې قانون مطابق بیا هم په مصر کې دا رواج په غټه سطح باندې روان دی. د انساني حقوق دپاره ډیر خلک دا مقدمې مفت په عدالتونو کې لړاوي چې څومره یې ولا مرکزونه هم قایم کړي. هلته کې د دې عمل د ودرېدو لپاره کارونه کیږي خو اوس هم په مصر کې د ښځو ختنې کیږي. دوستانو په کال 2020 کې پولیس یو داسې سړی گرفتار چې هغه خپلې 3 لوریانو ته د دروغ جانسه ورکړه او 3 واړو لوریانو له ختنه کړې وي چې د دې کار کولو والا ډاکټر یې هم گرفتار کړی و. په مصر کې نسواني ختنو باندې مکمل پابندي لګېدلې دي. دوستانو د ښځو ختنه کول یو داسې عمل دی چې نن هم د انډیا سره سره د دنیا په نورو ملکونو کې هم روان دی. یو د 7 کالو ماشومه چې هغه له خپله مور یا نیا د چاکلیټ یو لالچ ورکړي او د کور نه یې بوځي خو ماشومه ښه خوشحاله ده خو د دې خبر نه بالکل خبر نه ده چې د نن نه پس به د دې ماشومې زندگی مکمل بدله شي صرف په دې وجه نه چې د هغوی د جسم نه به څه کټ شي بلکې هغې ته د داسې کولو نه مخکې نه داسې څه غږ کولی شوي وي او نه تېنه د دې خبرې اجازت اخلي. ماشومې د مور یا د نیا نه لاس نیولی وي چې هغوی هغه ماشومه د تیارې والا یو کمرې ته بوځي چې د دایي په ذریعه یا د ډاکټر په ذریعه د هغې ماشومې ختنه کیږي. دا زخم دغه ماشومې لا په پوره زندګۍ کې یو پیره ورکولی شي خو دا زخم بیا دې ته د ټول عمر یاد وي. دوستانو دا چرته صرف د یوې ماشومې کهانی نه ده او نه د نن نه 1500 کاله مخکې کیسه ده. د ښځو ختنه کول یو داسې عمل دی چې نن هم د هندوستان سره سره د دنیا په نورو ملکونو کې هم جاری دی. په هندوستان کې د ښځو ختنه کول بهري کمیټې والا خلک کوي. بوهرا کمیونټي والا خلک کوي. بوهرا کمیونټي والا خلک شیعاګان وي چې د دې آبادی په هندوستان کې په ممبئی، مدھیہ پردیش او په گجرات کې زیات دي. د بوهرا کمیونټي والا سړی سلوري رنگ کې ټوپې پسروي چې
چې د ښځو یې محسوس قسم لا کړایدار برقي وي. په دې وجه د دې ګروپ پیژندلو ډیره آسان دي. داسې خو بورا کمیونټي ډیره پروګریسیو منلی شي، خو دا ښځو د ختنو کولو په وجه په کارونو کې نن هم دا ملوث دي. کله چې یوه جینۍ د 7 کالو شي نو مخکې به د دایاو په ذریعه او اوس د ډاکټرانو په ذریعه د هغې ختنه کوي. دوستانو نسواني ختنې ته په انګلیش کې جینیټل مونیټیشن یا FGM ورته ویلی شي. د ښځو د جنسي اعضا کټ کولو ته ختنه ویلی شي. دا عمل سهارا او شمال مشرقي افریقا او مشرقي ګوستۍ سره 28 ملکونو او د هغې سره تعلق مختلف نسلی گروپونه دا رواج عام دی. دا عمل د پتری یا د تیزدار چاکو آله سره کیږي. د دردونو دوی سره یا د هغې نه بغیر یې کوي. د داسې جنکو عمرونه د 100 میاشتو نه واله تر د بلوغته پورې وي. د یونیسیف د تحقیق مطابق 2013 د اعداد و شمار په مطابق د نیمې نه زیات خلک د 15 کالو عمره پورې دا ختنه ښځو له کوي. د اندازې په مطابق په دې وخت کې په دنیا کې د دې عمل نه تیرولو والا ښځو تعداد تقریبا 80 کروڑه دی. دوستانو که د سړو خبره وشي نو د سړو ختنه کول سنت موقده دي او دا د ټولو نبیانو هم سنت طریقه ده، او که چا دا ونه کړو نو هغه به تارک سنت. او چې کوم خلک په نیم عمر کې ایمان راوړي نو هغوی له ختنه کول ډیر ضروري دي، او که چا ختنه ونه که نو هیڅ خبره یا هیڅ حرج پکې نشته، هغه به په هر صورت مسلمان وي. دوستانو په کومو ملکونو کې چې د ښځو ختنې کیږي په دې کې څه ممانعت نشته، خو د علما په منځ کې د دې خبرې باندې اختلاف ضرور شته چې ډیر علما وایي چې دا ختنه کول جایز دي او ډیر وایي ناجایز. د ختنې مطلب دا دی چې د ښځو نه شهوت کمول دي. داسې خو زمونږ خلک هم د ښځو ختنه کول جایز نه ګڼي، ولې چې شهوت د ښځو هم حق دی. که څوک دا ختنه کول غواړي هم ټیک ده، که نه کول غواړي نو هم ټیک ده. دوستانو هر کال کې د دنیا د هر ځای نه د ښځو د ختنو د لاسه څومره واقعي مخې ته راځي چې چرته کې دا ظلم هم ګڼلی شي او چرته په اسلام کې دا جایز ګڼلی شي. امام بخاری د مسلمانانو خصوصیات بیان کړي دي، کوم ځای کې د نورو خبرو ذکر کړي دي نو هم هلته کې ختنه کول هم خصوصي او لازمی ګڼلی ده چې امام شافعي رحمت الله علیه ختنه واجب ګڼي او د سړو نه علاوه د ښځو د ختنې کول هم قائل دی. خو په دې کې ډېرې فرقې دا سنت نبوي او ابراهیمي ګڼي او په دې عمل کې دا اختلاف دی چې ختنه په کوم وخت کې کول غواړي. خو چې په ماشوموالي کې دا سړی ختنه وشي نو ښه خبره ده. د ښځو د ختنې په باره کې مختلف روایتونه او مختلف اختلافات موجود دي. څه خلک وایي چې دا ظلم دی او د هغې باوجود هم ځینې واقعه مخې له راځي چې ډېرې ښځې پکې پخپله لیکي چې موږ سره په ماشوموالي کې ډېر ظلم شوی دی. خو په اسلام کې د ښځو ختنه کول هم جایز دي. په عرب ملکونو مصر او خاص کر په بهارت کې دا عمل اوس هم جاری دی. دوستانو د دې امید سره د تاسو نه اجازه تخلم او امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوی وي. که دا ویډیو تاسو خوښه شوی وي نو لایک یې، شیر یې او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. موږ به ملاویږو په یو بل نوې انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې ما لره کړئ اجازت. الله حافظ.